عایشه ګلالی یو رنډۍ ښځه ده او زه حیران یم چې دا چا لانچ کړه د مولانا صاحب خلاف او داسې به ورسره شاهین هم لانچ کړې شوې وه د مولانا فضل الرحمن صاحب په مقابله کې څه شوه خپل فوج سره وفا کړې ده زما تاریخ پروت دی چې زه چرې هم د اسټیبلیشمنټ دپاره سیاست ما نه دی کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه اول خو زه د محمد زید یونین اف جرنلسټ د هغې شکریه ادا کوم او هغوی ته مبارکبادي پیش کوم. د دې دفتر داسې ده چې قصور په جلسه کې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کوم تقریر چې کړی نو هغه تقریر د سیاق و سباق نه هټ کر پیش کړی شوی دی قوم ته. مولانا صاحب یو زیرک سیاستدان دی او ټول عمر جمهوري سیاست یې کړی دی، د مفاهمت سیاست یې کړی دی او ټول عمر د آئین سره ولاړ دی، د جمهوریت سره ولاړ دی. خو زه به دلته یو مثال ورکړم چې یو کس یې راوسته تاڼې ته وایي ستاسو نوم دی، نو هغه به ورته وایي خدا نه دې ځای نه بیا ونیو چیرې از دې څه وایي، بیا به یې ورته وایي ستاسو نوم دی، هغه به ورته وایي خدا بیا بیا نه مرۍ نه ونیو. درېمګړي ورته وایي چې تاسو یې پرېښود که نه لږ چې دې مخکې څه وایي، نو یې څه نوم دی وي خدا بخش. حقه شی مولانا فضل الرحمن صاحب سره روان دی. خبره داسې ده چې د ملک کې جمعیت علماء اسلام سیاست کوي نو ټول عمر هغه خلک چې هغه پسه هوا طبقه دی، مظلوم طبقه، د هغې ترجمانیه کړې د جمعیت علماء اسلام، د مظلوم سره ولاړ دی جمعیت علماء اسلام، د شهداو سره جمعیت علماء اسلام ولاړ دی. د ټولو نه زیات متاثره جماعت چې کوم دی جمعیت علماء اسلام دی چې د دهشتګردۍ ښکار دی. موږ به ولې د شهداو تذلیل کوو؟ زه په خپله یو مظلوم جماعت یم، زه په خپله دردېدلی یم، زما جماعت دونه قربانۍ ورکړي دي، څونه شهادتونه یې ورکړي دي، میبي که یو بلې پارټۍ یې ورکړي. زما د ټولې ایشیا فخر شیخ محمد ادریس صاحب دا په کم لاره کې قربان شو. هغه د جمهوري نظام، هغه د خپل فوج ستاینه وکړه، شهادت یې وشو. دا زما د خپل فوج سره شانه بشانه ودرېدو یو لوی دلیل دی.